بسم الله الرحمن الرحیم جی مانو مدنان فراز خټک دی جی زه د عسکری اسلامیک بینکینګ والا ایریا منیجر یم فور کے پی کے. دا نن چې کوم هلته موږ فنکشن وکړو د بیسیکلی په د وروسته چې کوم خیال دی هغه دا دی چې په وی شوډ ګیو بیک ټو د کمیونټي چې کوم موږ اکاونټ هولډرز دي هغو سره موږ یو تعلق چې کوم ریلیشن ده هغه ریلیشن چې موږ مزید سټرانګ کړو. ٹھیک شو. هغه وجه نه بیا موږ داسې یو فنکشن ارینج کړو چې ټول کسان روشي موږ اکاونټ هولډرز چې څومره دي هلته روشي یو لکه ادر دین بینکینګ یو ټایم موږ خپله کې تیر کړو که نه نو هغه کې بیا مطلب اور کپ آف ټي یو ښه گپ شپ ولګي نو دا بیسیکلی مقصد و. بله خبره دا ده چې دا ځکه ضروري ده چې په بینکینګ سیکټر کې د بینکرز چې وي که دا دے آر اونلی کنسرنډ ود منی چې پیسې راځي بس بیا خیر ده. خو ما ادارې دا سوچ ته دي چې ریلیشنشپ چې څومره دي دغو چې دغو دپاره به چې سوچ کای دغو باندې چې کار به کای دغو سره به چې ریلیشنشپ به ښه جوړای نور به سټرانګ کای لکه نو بیا به حالات نور بهتر کیږي که نه. نو دا مقصد و بیسیکلی. خو بیکاز بینکس خو ډېر زیات دي جی خو آخر کې فرق عسکری بینک ته نور بینکو کې فرق خو داسې وي چې دا به داسې ته زیات بهتر انډرسټینډ کوي چې بینکینګ چې دا د سټیټ بینک والا رولز اینډ ریګولیشنز باندې ګرځي دنه بار نشي تلای نو جنرلی ټول بینکس به یو شان ته وي. خو که څه شی فرق ده فرق د سروس از دا ډیسایډینګ فیکټر چې کوم به نور بینکینګ چې برانچونه دي هغه ته عسکري بینک چارسدہ به فرق کې رچي. نو بقایا پالیسی پروسیجرز تاسو ته مو وایي چې هغه لکه سټیټ بینک چې کوم دي هغه خو هغه دي. نو سروس باندې انشاءالله موږ کوشش ته چې دلته موږ دا واجد ذیشان دی نو سټاف دی نو موږ کوشش ته چې سروس کې موږ یو ښه یو نوما پیدا کړو نه. نو بقایا پروډکټس چې دي هغه الحمدلله موږ سره هر پروډکټ اویلیبل ده چې ډپازټ لایبلیټي طرف ته خبره کوي هغه هم شته بیا دغسې چې ایسیټ سایډ ته فاینانسینګ سایډ ته خبره کوي هغه هم شته که ګاډی خولئ ګاډی خوستی شي که کور خولئ کور خوستی شي. نو بینک کې خو دغه شی نه وي بل ټوله نه امپورټنټ شی د اسلامک بینکینګ دی. نو چې اسلامک بینکینګ شو نو خبره خو هلته کې ټوله ختم شو نو نور موږ ټول لکه برادري یو شته خو بهرحال موږ کوشش ته ده چې وی شوډ بینک آن آر اسلامک بینکینګ چې کوم موږ هغه ده قرضه ورکوي جی بالکل اسلامک بینکینګ کې ما ته لکه ووایي چې قرضې لکه څوک ګاډی خولي خوستی شي ګاډی به ته وخلو که څوک کور خولي کور به ته وخلو. ټیک شو. خو دغه د علاوه چې دا څوک پیسې موږ سره جمع کوي موږ کوی شو نو چې سم نیډ وي هغه به شی ته والو موږ پوه شوې که نه لکه کیش نه ورکوو. اسلامک بینکینګ کې دیر از نو منی انوالوډ. اسلامک بینکینګ کې به شی ته خولو مثال موبایل دی مثال موټر سایکل دی مثال ګاډی دی مثال کور دی دا مې ته پهله خبره وکړه نو ایسیټ بیسډ فاینانسینګ وي نو دغه پکې فرق. زه کور اخلم نو هغې لپاره به څه طریقه کار کوم هغه داسې ده چې کور دپاره به یو الیجیبلیټي کرایټیریا ده یو لیست ده چې بھئی مثال تاسو نوم ایکس وائی زیډ چې کس دی هغه په دغه الیجیبلیټي کرایټیریا کې چې فټ شي نو هغه کوالیفای کیږي کور خوستی شي. هغه مثال خبره کوم چې تاسو تنخواہ څومره ده تاسو آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے او ګارنټر ہونا چاہیے بیا کور داسې ځای کې وي چې کوم ځای کې ورستو کاغذونه ښه وي نو داسې چې څومره هغه چیک پوینټ ده که نه چې چیک پوینټس پوره شي که نه نو بیا دین یو کوالیفای. غریب سړی خو بیا نشي اخیستی یا ته ضرورت دی روزګار کې غریب سړی دپاره داسې وي چې بای دی اینډ اف د ډے غریب سړی چېرته خو اوسي که نه مثال خبره کوم مثال خبره کوم چېرته هغه په کرایه باندې خو اوسي که نه نو دا اوس وروستو پر ریسنټلی دا یو سکیم راغله میرا گھر میرا پاکستان نو هغه ایگزیکټلی په دا سکیم و هغه سکیم کې داسې و چې هغه کې به ډېر سبسیډایزډ پروفیټ ریټس باندې به لینډینګ کېدو لکه کورونه به فاینانس کېدو که نه نو هغه سره به داسې و چې په قسط به جنرلی واز ایکولنټ ټو د کرایه لکه 15,000 10,000 چې کرایه رکایه بنده کرایه چې خولې نو بهتر ده چې ته بینک ته پیسې ورکړه بینک ته پیسې ورکړه د کور ته خپل کړه. خو هغه فی الحال سکیم چې دا ډسکنټینیو شوه ده مخالف څه 2 میاشتې شو چې ډسکنټینیو ده نو هغه سکیم چې انشاءالله بحال شي نو غریب سړی به بالکل اپلای کوی شي. خو obviously خبر ده چې پے بیک
ولا چې کوم صلاحیت ده کنه غریب سړي کې چې وي نو چې پی بیک کوای شي نو بیا ان شاء الله خوسته شي. دروازه دي تاسو هر کال باندې کنه کال په کال نه دي سره چې هغه لکه هغه ته یو محسوس شي چې بھئی لکه دا سپیشل یو ټریټمنټ هغه ته ملاو شي هر کس ته کا بل ولا دا کا اکاؤنٹ ولا دا کا سکون دا ٹھیک شو نو خو فارملی موږ به کوشش کوو چې هر درې میاشتې هر څلور میاشتې دغه یو اکټیویټي موږ به کوو ان شاء الله. کسټمر خو داسې دی چې لکه یو خو چې کوم مخامخ شی لیدای شي که نه یو هغه د ورستو دا لکه حالات نن سبا لږ داسې دي چې خلک کوشش کوي چې زیات پې مارکیټینګ نه وشي که نه لکه هغو مخامخ نه شي نو ورستو خو موږ سره ډېر کسټمر دي لکه مطلب الحمدلله ما خیال که نه وي 6-7 هزار کسټمر خو موږ شته دا برانچ کې نو خبر ده چې اوس هغه ټول هغه سیکریسي به لوز شي چې هغه دلته زیات لکه بینک ته راشي که نه نو خو دا ده چې ورو ورو پکې انشاءالله موږ سره اوس رابطه سره موږ سره وي بیا هغه لکه موږ سره اکاؤنټ کولاو کې بیا کار چلیږي. لغه نه بینکینګ سیکټر کې دا ده چې دا سیلاب نه بعد دغه چې کوم لکه خلک ډسپلیس شو هغه د وجې نه لږ سلم شته خو ان شاء الله خیر بشي وی آر ہوپنگ چې دا به واپس خبره ریکور شي ان شاء الله. تنگی کې شب قدر کې جی شب قدر کې مجھے برانچ تھا الحمدللہ شب قدر کې مجھے برانچ تھا ته 2017 نه ده نو الحمدللہ هغه بالکل خاص د اف سی کله چې دا نه لګ ورستو ده بازار کې بیا چارسدہ کې برانچ تھا بیا مردان کې برانچ تھا بیا تنگی کې ان شاء الله جی 2023 کې بوکسو ان شاء الله مجھے وہ پروپوزل ورک به بولت سی چې سٹیټ بینک مشته اپروول بیکاز سٹیټ بینک دا پرایورټی ده چې هغه جو کې برانچ کولاو شي چرته برانچ پهل نه وي نو هغه چې کوم کرایټیریا وي اوس برانچونو خو دومره زیات شو چې هغه هر جو کې برانچ تک نه نو که علاقې کې برانچ سٹیټ بینک کے حساب سے ضرورت وي ان شاء الله به خیر دی وي د اس کې به ان شاء الله کسو خیر دی.